دا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو حدیث مبارک دی چې هغوی فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ان الله عز وجل یضحک الی رجلین چې الله رب العزت دو کسان ویني دو کسان په لیدو سره الله ډیر زیات خوشحالیږي چې کله الله رب العزت دو کسان ویني نو د دو کسانو په لیدو باندې الله خوشحالیږي یو هغه کس چې په یخنۍ کې د یخنۍ ورځ شپه وي او دی راپاسي په کامله طریقه باندې اودس وکړي او چې کله دی په کامله طریقه باندې اودس وکړي د هغې نه پس الله ته ودرېږي په مانځه باندې نو چې کله دی په مانځه باندې ودرېږي نو حدیث مبارک کې راځي چې الله رب العزت سره د علم فرشتو ته وایي زما دا بنده د یخو اوبو په د یخ شپه کې د اوداسه لپاره څه شی مجبوره کړی و ما ته په ودرېدو باندې دی څه شی مجبوره کړی و د څه د وجې نه دی ما ته ودرېده نو فرشتې ورله جواب ورکوي چې ربه ستا د رحمت امیدوارو ستا نه رحمت غوښتو او دویم ستا د عذاب نه یریده چې ستا د رحمت امیدوار هم او ستا د عذاب نه یریده د دې وجې نه یې په دې یخنۍ کې په اودس وکړو په کامله طریقه باندې او بیا تا ته ودرېده او دویم هغه کس نو پر حدیث کې راځي چې الله رب العزت فرشتو ته وایي چې تاسو ګواه شئ تاسو په دې خبره باندې ګواه شئ چې دا بنده دومره مشقت او تکلیف تیر کو نو د چې د سر امید زمانه لرلو که د جنت امید زمانه لرو نو تاسو ګواه شئ چې د کم امید هغه بدل زه پوره کومه او چې د کم سیز نه دی یریده د جهنم نه یریده نو تاسو به دې ګواه شئ چې د زه به زه د جهنم نه پناه ورکوم او د جهنم نه بدله حفاظت ورکوم د حدیث کې دویم هغه کس ذکر کوي چې کله یو بنده جهاد له لاړ شي یو مسلمان وي د کافرو خلاف جهاد کوي او د دنه بعضې ملګري په جهاد په میدان کې وتښتي او د تنها یوازې په جهاد په میدان کې ولاړي او د کافرو خلاف جنگ کوي نو الله خوشحالیږي الله فرشتو ته وایي زما دا بنده څه شي مجبور کو چې د کافرو خلاف جنگ کوي ځان خوږوي ځان خپل تکلیفونه او مشقتونه برداشت کوي دا څه شي مجبور کو د څه د وجې نه دی مجبوره شوی دی چې زما د پاره او زما د رضا لپاره دی په دې میدان جنگ کې ولاړ د ځان زخمی کوي نو فرشتې ورته وایي ستا د رحمت امید لرو رحمت جنت ته ویل کېږي رحمت د الله رضا ته وایي فرشتې ورته وایي چې ستا د رحمت امید لرو او د څه نه پناه غوښته او فرشتې ورته وایي چې ستا د عذاب نه یریده ستا د عذاب نه یریده او ستا د رحمت امید لرو نو د دې په وجې نه هغه په میدان جنگ کې ولاړ دی نو الله رب العزت فرشتو ته وایي چې تاسو ګواه شئ چې د کم زما بنده په میدان جنگ کې د کافرو خلاف ولاړ دی چې د څه نه یریده د هغې نه دله ما پناه ورکړه د جهنم نه مې وله پناه ورکړه او چې د څه امید د لرو زمانه که زما د رضا امیدو که د جنت امیدو نو دې بنده ته ما هغه اعمال ورکړه